الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ډېرې ورځې بعد راغلی یم. څه لږ کارونه او مصروفیاتو په کار روزګار کې اخته شوي وو، نو دا مې موقع ومونده، یو چانس و، سهار دی، خو یاره ما وی چې د ریکارډینګ پکې ځه تر دره وکړو، یو ویډیو پکې وکړو، بیا به بیا ګورو انشاءالله خیر. نو قصه دا ډېره خوندوره او ډېره مزیداره قصه ده او ښه قصه مې په لاس راغلې ده. د یار دوست او د اشنا قصه. د یار دوست او اشنا قصه څنګه چې یار څنګه شی، دوست څنګه وي او اشنا څنګه وي. د دې څه مطلب دی، د دې درې واړو اصلیت څنګه وي، د دې خوی څنګه وي او څه اهمیت د دې په ژوند کې. د دې باره کې ډېره ښایسته او خوندوره قصه ده. داسې زما په خیال چې زموږ یو ورور دی عرفان کمال ورور داسې قصه غوښتې وه، نو دا د هغه له فرمایش سره هم میچ شوه او قصه ډېره ښکلې قصه ده، زما خوښه شوې، نو ما چې یاره تاسو ته دا قصه وکړمه. د قصې نه مخکې بخښنه غواړم، خو ډېر نومونه جمع شوي دي، ډېر ملګري دي، نو په منډه منډه دا نومونه حلم، نو بس تاسو له قصې له راځم. بیا اصغر علي دی، حسین بن محمد، ښایسته باچا د کراچۍ نه، عبدالمالک، ساحل، شهزاد خان، عطاالله، اکبر سعید مروان، رفیع الله، رحیمزی، عرفان کمال، صمد حیران، موسی خان، ناصر جانی، وقار ایوان، سید سلیم، کمین خان، افضل خان، محمد اقبال د دوبۍ نه، جان محمد، عبدالله خان، ثاقب حمید، بصیر خان، شاه حسین او زید خان. نو دا زمګرونه و ملګري وو، ټولو کمنټونه کړي وو یا میسیجونه کړي وو چې یاره زموږ نوم را روان ویډیو کې واخله. چا نومونه پاتې شوي بخښنه غواړم، روان ویډیو کې انشاءالله کوشش به کوو. قصې له به راځو. قصه ده د یار دوست او د اشنا. وایي چې پخوا په زمانه کې دوه ملکونه و، خواپخوا ګاونډیانو. دا یو ملک ته حکومت کمزوری و، باچایي لږه کمزورې، دا بل پې طاقتور و، تکړه و پې. نو پخوا به داسې حساب و چې د کم حکومت به غټ و، د کم ملک حکومت به غټ و، طاقتور به و، زورور به و، نو هغه به خواف شي چې دا کمزور ملکونه و، نو دوی نه به یې خراج اخیسته. خراج به یې څه ته وي چې خراج به د کال یو ټیکس شکل به و، یا مختلف بل څه نوم ورته هم تاسو ویلی شئ، یو ټیکس شانې به و چې فرض کړه کال به پوره شو، دا کمزوري ملک والا به ولګېده، یو ټیکس به یو پیسې څه حساب د خپل حساب مطابق د هغې به څه حساب و، د هغه وخت هغه به یې راجمع کړی او دې طاقتور زورور حکومت له به یې ولېږلي. نو دغسې یو دوه ملکونه دي خوا په خوا، دا یو زورور دی او دا بل کمزوری دی. نو دې زورور به د کمزوري نه کال په کال دغه ټیکس به یې ترې اخیسته، او چې دا ټیکس به یې نه ورکوه، نو مطلب دا دمکي به یې ورکولې چې لکه زه به د باندې حمله وکړم او د باچایي به زه له تاسو نس کړم، دا ملک پرې قبضه کړم، دا داسې خبره به. نو کال پوره شوی دی، د زورور باچا خپل استازی ولېږه دې کمزوري باچا له چې یاره ته کال پوره شوی دی، زموږ خراج راولږ، بیا ټیکس راولېږه. استازی چې راغی د باچا سره میلاو شو، په دربار کې ورسره ناست و، نو د اتفاق سره په دغه ورځ وزیر په ډیپټۍ نه او کور ته تللی و. باچا یو نوکر په دې وزیر پسې ولګو چې هلکه منډه ووهه، په وزیر پسې منډه ووهه، ورته ووایه چې یاره د ګاونډي ملک استازی راغلی دی، ته راشئ چې د دې ټیکس حساب کتاب وکړو چې د دوی څه کال څونه ټیکس کېږي، چې دا ورله ورکوو چې دا میلمه دی چې ځي. باچا چې لاړ، نوکر چې لاړ وزیر له، د وزیر سره یو کس ناست و، ګپ شپ لګو، خبرې اترې کولې په کور. وزیر ته یې سوال جواب وکړو چې یاره داسې د خو ګاونډي ملک هغه استازی راغلی دی ټیکس دپاره. باچا و چې ته راشي چې حساب وکړو چې دی را خپل ټیکس ویسي. وایي چې هلکه داسې کار وکړه چې باچا ته ووایه چې نن مې اشنا مې راغلی دی او نن نشم درتلی، سبا به ګورو. نوکر راغی، واپس سوال جواب وکړو، شپه پکې ووته، سهار شو. سهار بیا باچا نوکر ولګي چې هلکه ته ورشه او دې حضور ته نن ښه په سختۍ سره ووایه چې ګوره شا به راشه او دا میلمه له نور تکلیف نه شو ورکولی. باچا په دې زړه کې یېرېده هم که نه چې یاره که دی زورور باچا ته بیا څه فریاد وکړي چې یاره دوی راباندې وخوړه یا خو دې خوا، نو د هغې د وجې د ده ډېر خاطر مدارات کوو. نو به وزیر پسې سړی ولګو، ډېر سخت هغه یې پرې وکړه چې وزیر ته ووایه چې هلکه خامخا راشه، میلمه ناست دی او د ده حساب کتاب کول غواړي، شابه. نو
نوکر چې لاړ نو نوکر څه ګوري چې د وزیر سره نن بل کس ناست وزیر ته وایي چې هلکه باچا سلامت نن ډېر په غوسه دی وایي چې لکه ته خامخا راشه وزیر ته وایي چې هلکه باچا ته ووایه چې خفه کېږه مه خو لکه نن زما دوست راغلی دی هلکه نن نشم درتلی بس سبا له به انشاءالله خامخا درځم که خیر نوکر بیا راپه شو باچا ته وایي چې یاره بل کس راغلی وایي چې یاره زما نن دوست راغلی دی او زه نن هم نشم درتلی سبا به درځم باچا بیا ډېر غوسه شو خیر دا بله شپه پکې مو وته استازی ناست دی اوس چې دا بله شپه پکې ووته او سهار شو نو بیا د باچا په وزیر پسې نوکر ولېږه ورته ووایه چې هلکه نن ګوره وزیر ته چې نن رانغلې نو لکه ښه بدله نه وي تا خو بیخي بل شان خبره شروع کړه دلته ما ته سړی ناست دی فیا به نوکر راغی په وزیر پسې چې ګورې نن سره بل کس ناست هلکه وزیر صاحب باچا نن ووایي چې لکه نن په فورن کې حاضر شو وزیر صاحب ورته وایي چې نوکره باچا ته به ووایې چې نن مې یار راغلی دی او باچا ته وایه که نن مې سر د تنه جدا کړی خو زه نن نشم نن خو د سره نشم درتلی د دې یار نه چېرته درځم دا خو نن زما خواله راغلی ما دی ګپ شپ لګوو خبرې اترې کوو نوکر بیا راغی باچا ته یې وایي چې یاره دغه سره خو نن بل کس راغلی او ناست و سره وزیر وایي چې زما یار راغلی ته نن خو که مې باچا سر د تنه کټ کړی خو نشم درتلی او سبا به درځم باچا خفه شو چې یاره داسې قیصه ده سبا شو شپه پکې تېره وته چې سبا شو وزیر دربار ته راغی باچا خو ته ډېر غوسه خو دې وزیر ته وایي چې وزیر ته خو رالې خو دا راته ووایه چې دا اشنا یار او دوست دا خو یو شی دی دا څنګه چلو چې ته یو ورځ وایې چې زما نن یار راغلی دی اشنا راغلی بل ورځ وایې چې زما دوست راغلی بل ورځ وایې چې زما نن یار راغلی دا څنګه چل وزیر ته وایي چې نه باچا سلامت دا ګورې یو شی نه دی په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی باچا ورته وایي چې دا څنګه په دې به ما اوس پوه کې او تر نن ماښامه پورې که په دې خبره زه پوه نه کړم نو واقعي چې سر دنه کټ کوم او په دې خبره به مې پوه کې او دا فرق به راته وضح کې چې په اشنا په یار او په دوست کې څه فرق وزیر ورته وایي چې بس زه ټیک دی باچا سلامت ته دا استازی په خپل ځای پرېږده ده سره به بل سبا لګو او بس نن ماښام له به زه تا ته دا د یار او د دوست او د اشنا فرق به زه تا ته واضحه کړم نو ټیک چې ماښام شو د وزیر د باچا ته وایي چې باچا سلامت ساده د ملنګۍ جامې واچوه او راځه چې څوک دې ونه پېژني بیس بدل کا شکل مکمل هر څه بدل باچا ساده کپړې واچولې د ملنګانو د غریبانانو رنګ منګې ځانه بدل که بس د سره پته یې نه لګېدې چې دا هملا باچا دی ماښام شو دوی ووته روان شو لاړو غټه بنګله ده ښکلې مزېداره د هغې ته بهر ته ګیټ ته ودرېده نو دې وزیر دې باچا ته وایي چې باچا سلامت دا زما اشنا دی دا زما د اشنا کور زنځیر یې وټاکو پخوا خو ټلۍ ملۍ وینې چې ټلۍ والی زنځیر یې وټاکو د ورغه ویشڼو نو نوکر را منډې کړي تپوس یې وکړه څوک وزیر ورته وایي چې لاړ شه او نیک ته دې وایه چې وزیر راغلی نوکر لاړ د نکست ویني څه ګوري چې یو سړی راخوشېده را منډې ویو راغی وایي چې هلکه وزیر صاحب دا ته راغلی خدای مسلمانه دا خو څه ناشنا کار شوی دی راځه هله راځه هله شابه راځه دا وزیر او دا باچا یې دواړه د لاسه ونیو دننه کړه دننه یې کېنولو ګپ شپ خبرې اترې یو څه وشوې بیا ورته دغې یار یې ورته وایي چې هلکه وزیره خیر شه په دې ماښام په دې شپه باندې څه مسله ده خیر و وزیر ورته وایي چې هلکه اشنا یې دی دا اولنی کور د اشنا دی هلکه یې اشنا بس ډېره اهمه ستونزه راته رامخې ته شوې ده سخت په تکلیف کې په سخته کې او ته هلکه اشنا وزیره ولې یاره اشنا داسې کار دی چې بل ورځې ته راغلی وې که نه ستا سره ناست او باچا چې هغه نوکر راولېږو یاره هغه زه نه وم وتلی او غیر حاضري مې وه باچا چې لاړم ډېر سخت غوسه و باچا وایي چې یا به چې سهار د نور سیره لګي نو یا به 50,000 اشرفۍ راوړي جرمانه دا تا پتا جرم لګېدل او یا به د نه سهار د نور د سیرې سره سر کټ کړم یاره اوس 50,000 اشرفۍ به زه کم ځای ګورم اوس راغلی یم ستا خواله یاره که ته څه کولی شې یاره نو
تعالی خدای ډېر څه درکړي دي ماشاءالله ښه پوره یې د خیره. اشنا ورته لږ په سوچ کې چې یار وزیره نن لږ وختي راغلی وی که نه لږ داسې ماسپښین ته راغلی وی ډېر شی روپۍ اشرفۍ را سره پرتې وي خو مړه بس یو کس راغی او دغه ډېر سخت ضرورت و اوس هغه له مې ورکړه اوس په دې ټایم کې اوس ما سره یو روپۍ نشته او باچا ته ووایه که سبا د ماښام پورې درته صبر کولی شي نو سبا د ماښام نه بعد دل بیا پیدا کولی شي. وزیر ورته وایي چې هلکه بس ځه الله دې خیر شي زه داسې وځم چېرته بل ځای کوشش کوم چېرته بل چا نه پیسې رالم که ونه شو سر دی جو باچا به یې رانه وایي نو بس دغه اشنا د کوره را رخصت شو راووته چې بهر ته راووته نو وزیر ورته بیا وي چې باچا سلامت دا دې وپېژنده که نه دا زما اشنا دی وایي ښه ځه چې ځو. وزیر او باچا روان شو روان نو بل یو ځای ته ورسېد یو محل شانتې دی خو د دې اشنا د دې بنګلې نه لږ وړوکی دی لږ کم دی چې دې محل دې دروازې ته ورسېد نو دې وزیر دې باچا ته وایي چې باچا سلامت دا زما د دوست کور دی چې ښه ګیټ له ورل ګیټ یا دروازې له ورله زنځیر یې وشڼو چې زنځیر یې وشڼو نو څه ګوري چې یو کس راغی دروازه یې کولاو کړه چې څنګه یې وکاته نو دا د وزیر دوست و چې ویې کاته نو غراب شي چې وزیر ته تر غاړه وته هو هلکه وزیره د خدای مسلمانه دا خو نور د بل طرفه راوخوت او دا خو ځینې اشنا کار زما خواله راغلی د خدای مسلمانه غټ کار وزیر یې په غېږه کې واغسته څه مې واړو راواړو سم خوشحاله وته بیا د باچا سره هم میلاو شو بیا وایي چې هلی راځئ هلی شابې راځئ دننه راځئ په ګیټ دننه د میلمه کېناستو ځای دیو کېناسته د دوست والا زر بیا ښه مزېداره چای پخه کړه دا حساب کتاب او دا میلمستیا او دا قیسې پیسې وکړي بیا دې تپوس وکړي چې هلکه وزیره شا ما خو درنه تپوس نه و کړی خیر شاه په دې ماښام ده چې ناوخته خیر خو و که نه وزیر ورته وایي چې هلکه دوسته بس ډېر یو غټ امتحان راته رامخې ته شوی دی ورته وایي لکه خیر شه ولې څه مسله ده وایي چې هغه بل ورځ ته راغلی وې که نه زما خواله چې راغلی وې مونږ ګپ شپ لګو خیال دی وه باچا چا نوکر راولېږه وایي چې یاره ته راشه و حساب کتاب ما چې ورته وایي زه نشم درته ویا وه یاره هغه وایي زه نه وم تللی ما ډېره غټه غیرحاضري کړې ده باچا سلامت په دغه خبره ډېر سخت غوسه دی ما له نن شپه ټایم راکړی چې یاره به نن شپه 50,000 اشرفۍ پیدا کړې که 50,000 اشرفۍ دې پیدا نه کړې نو سبا د نور د سیرې سره به درنه سر وهم دوست چې دا خبره دی هلکه وایي دا څه خبره ده 50,000 اشرفۍ ښه دي که ته ښه بس د بډې نه دونه نو چابیانو ګوچه راویسته او دې وزیر ته راویښوې دا والا چابیانې زما ټول صندوقونه زما ټولې تجوریان مې دي وغیره زما نور هر څه چې دي دغه چابیانې دي که سره زر ته وړې که اشرفۍ ته وړې که بل څه ته وړې د خدای راکړي هر څه ډېر دي او چې څومره ته وړې باچا خو 50,000 غواړي که لاک ته وړې لاک ویسه څه ټایم ته وړې اوس یې وړې سهار راځي دغه چابیانې دي ستا ته حوالې ستا امانت دي چې څه ټایم ته وړې ویسه دا څه خبره ده سړیه بس وزیر د هغه د خلوص او د محبت ډېره شکریه ادا کړه چې هلکه الله دې خوشحاله کړه تا خو ډېره غټه نیکي زما سره وکړه زه صحیح ده زه انشاءالله سهار وختي راځم که ښې د دوست نه رخصت شو چې راووته نو وزیر ورته وایي چې باچا سلامت دا یاد ساته دا زما دوست دی باچا وایي چې ټیک ده دغه ځای نه بیا روان شو روان دا باچا خو اوس لکه د ده دوه ملګر ونه پېژندل لکه ځکه چې دی خو د ملنګۍ په ساده جامه کې دی صرف دا وزیر پېژني او ده ته یو داسې قسمه شکل کوي چې د سره به څوک راغلی د دوو کورونو نه دیو روان شو مخې ته لاړه نو وړوکې غوندې کې جونګړه راله د غریبۍ کچه جونګړه ده مزېداره د خټو جوړه دغه چې وایي د کچه خاورو نه جوړ دی ځای په ځای په لږو تور دی دا بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی نو هغه بوتکي کور ته دیو ورسېده کچه کور دی کچه جونګړه ده ساده باده او د غریبۍ ور پې لګېدلی دی وزیر ور وټکو
نو بس په ان فن کې ورکولاو شو چې ورکولاو شو نو یو ساده باده یو عاجز غوندې کې سړی یو کس پکې د دننه ناست چې راووته چې دا وزیر یې ولیدو نو بس سرغاړی وته لاندې وته خو سمتې لاندې وته هله مسلمانه د خدای مسلمانه دا ته راغلی دا خو د ناشنا کار و زما د غریبۍ ځای ته راغلی زما غریبۍ جونګړې ته راغلی او دا په خیرونو مخیرونو کړو بیا وزیر ته وایي چې هلکه وزیره خیر و که نه دا خو زه درغلی یم ما ته به دې ویلي مړه څه خدمت و او څه دغه زه خو بل هم درغلی یم بیا به درغلی یم ته به ما ته سوال جواب کړي تا ولې تکلیف خو زه خیر د وسه یم راغلی راځه دا دواړه یې د لاسه ونیو خپلې جونګړې ته یې دننه کړه دننه کړه د غریبۍ هغه بروزې مروزې پرتې دي دا څیزونه میزونه پراته دي په ځمکه باندې او دا د غریبۍ هغه زاړه زاړه بالښتونه ورته پراته دي خو خلوص مینه محبت او غیرت پکې د دنیا ډک دا وزیر او دا باچا یې کېنول ورسره فورا کېناسته او تپوس یې وکړو چې هلکه وزیره د ټولو نه مخکې خو راته دا قیصه کوه ټولو نه مخکې چې مسله سره ځکه چې ته په دې ماښام په دې توره تیاره رالې تا خو به ما ته سوال جواب کړي خو زه به دې غوښتی یم چې څه خو زه ته اوس هسې یم راغلی قیصه راته کوه چې چل نور به بیا ګورو وزیر ورته وایي چې هلکه ډېر سخته کېږي رمه یاره هلکه وی ولې وزیره څه چل دی یاره بس بیا بل ورځې ته راغلی وې که نه بل ورځې چې ته راغلی وو دواړو ګپ شپ لګو ناست یو بیا باچا چې هغه نوکر راولېږو وایي چې یاره ته راشه او سړی راغلی حساب کتاب کو او زه نه وم تللی ویې چې او بلکل ته نه وې تللی وی چې راخه بس باچا را باندې غوسه شوی ده او د غیر حاضرۍ جرمانې را باندې لګول له 50,000 اشرفۍ وایي چې یا به 50,000 اشرفۍ په نن شپه کې را پیدا کړې او یا به سهار د سیرې سره به دنه سر پرې کړو دا خبره چې د ده د یار واورېده جو دی وی چې ښه وی چې هغه دا خبره کړه ځای غلی شان موسکی شو چې ښه باچا خو چې سر کټ کولو ته پاتې شي که نه هله به سر کټ کي ستا نه زه وي تاسو کښېنئ زه راځم تاسو کښېنئ زه په منډه راځم زما سره لږ غونې کې کار دی چې بار وځم او په منډه راځم په فورن کې زه رالم به تاسو ګپ شپ لګوئ زه دا دی رالم دی د جونګړې نه راووته داسې خواته داسې کوډګۍ شانتې وه نو په هغې کې د ده ساز سامان اوزار پراته و د دې ملنګ دو یارې دا ملنګ شانتې و نو په دغه کوډګۍ کې د ده توره پرته وه هغه توره یې راواغسته او یو بل داسې څه ګوډی غوندې کې ګوډی یې راواغسته نو په دې ګوډي کې د ده سره سمساره وه سمساره د نیولو په دغه ګوډي کې بنده کړ د دا ګوډی په شا کړه توره یې واغسته او په فورن کې ځان د باچا محل ته ورسو د باچا محل ته یې ځان ورسو نو د محل دیوالونه خو دنګ دنګي دغه یې هغې ته یې چې لکه هسې اوښته خو نه کېږي ده دا سمساره د ګوډي نه راوویسته بره یې ګزار کړه چې بره یې وویسته نو دا سمساره لاړه بره په ستن پورې یا په دیوال پورې په سیز پورې ونښته چې خپې کلکې کړه نو ده پورې د شاتې نه پړه تړل د ده په دې لکۍ پورې سمسارې په دې لکۍ پورې د دا پړه داسې راښکوت چې د دا پړه یې راښکوت نو سمسارې خو چې زه غورځېږم نو هغې ښه دا خپې کلکې کړې چې خپې کلکې کړې دا پړه کلک شو نو دی په دې پړي په بره ورخوت اوس به ډېر ملګري به وایي چې لکه دا څه ګپ دی دا ته ورخو یو ځل بیا تاسو ته زه دا کوم چې ټولې قیسې د رښتیا نه وي دا هسې د ګپ شپ د سور د وخت د پاس کولو دپاره او بعض د عبرت د واضحه کولو دپاره داسې قیسې فرضي جوړې کړی شي ضروري نه چې دا د رښتیا ګورې نو دی په دې پړي باندې داسې په بره وخوت دې محل ته ورواخو چې محل ته ورواخو توره یې د قیش نه راویستله په لاس کې اوچته نیولې ده او لاړله باچا د محل لټۍ لټۍ نو په یو کمره کې یو کس پروت دی چې بس دا خیال شو چې یاره بس همدا به باچا غرب شي چې د هغه نه سر والی د سر یې په ګوډي کې اچولی راواپس را روان شو دې خوا وزیر او باچا د ملنګ یار په جونګړه کې ناست چې کاته ملنګ راننوته توره یې د وینو څښا وه او په ګوډي کې ورسره سر او سر یې داسې یو طرف ته ګزار کړه ملګري وي چې دا یار دې ژوندی که نه ګر ته مزې کوه دغه دی باچا او دغه یې مولا سر راوړ او نه هغه باچا پاتې شو اوس به دې سر څوک کټ کړه جرمانې هم لاړې ختم شي ګر د مزې کوه چې زه یم که نه چا د عدالت هم نیغ نشي کتی باچا حیران شو په دې وجود کې چې کوم دی چې بجلي وګرځېده را وګرځېده چې خو دا خو شکر دی خدای زه به کور کې یم مګر دې ملنګ خو به نن زه وجلی بیا دا ملنګ یار یې ولګېده د ښه دودپتي چای پخ کړ ښه مزېدار او دا چل غوزې ملغوزې او د دنیا
لکه کور یې د غریبۍ او د مجبورۍ او خلکو د دنیا څیزونه پکې هغه را پیدا کړه راوړه هغو مخې ته یې کېښود هغه وخواړه ګپ شپ ولګولی شو چې بس دا وخوره وزیر ته یې ویل چې اوس بېغمه ګرځه مزې کوه باچا نه مې سر پرې کړ دوی چې کله ګپ شپ ولګو ښه ناوخته باچا او وزیر د دې ملنګ یار د کوره راووته را روان شو په باچا باندې اوس تاجر چې خدای پاکه ملنګ خو توره واله چې څوک یې وژل دي خو چې زه کور ته لاړ شم چې څوک یې وژلی د چا وخت راغلی او د په توره باندې لاړ دغه ته ورسېد باچا چې کور ته راغی نو دې وزیر ته یې ویل چې هلکه وزیره نورې خبرې به بیا کوو دې وزیر ته ویل چې باچا سلامت څنګه چلی په فرق پوه شوې که نه د یار دوست او د اشنا څه په مطلب څه په فرق پوه شوې هغه دوی چې هلکه وزیره دوړې مه وله څپا څپا خبره راته وکړه پوره واضح خبر راته وکړه پوه مې چې ټیک ده یار کره ولاړم اول خپله سخته مې ورته بیان کړه بخښنه غواړم زما نه دا خبره الټه شي د اشنا کره ولاړم خپله سخته مې ورته بیان کړه خپل تکلیف مې ورته بیان کړه نو اشنایان چې که نه اشنایان یاسې بوس بادوي هغه د چا سره د ښې یا د دغه نه هغه صرف لکه د ټایم پاس د خبرو قصې او نور د هغه د اوږدو څه خبرې اترې نه په یارانه دوستانه کې نو هغه را داسې بوس باد کړه چې یاره که نن د ماسپښین نه مخکې راغلی وی نو 200 روپۍ به مې درکړې وه که نه سبا مازدیګره پورې صبر کولی شو نو بیا به درله روپۍ درکړم نو چې په ما نن سخته نن د ماښام نه وروسته راغله نو زه څنګه په هغه پسې نن ماسپښین تلی او چې سبا سهار ورته ما ووایي چې باچا مې وجني نو زه څنګه هغه ته ماښام ته صبر وکړم خو هغه داسې بوس باد هغه د څه دغه نه دونه د اوږدو نه وایي چې ښه دغه خو اشنا شو بیا وایي چې دوست چې دی دوست مال د باندې شیندي ښه د باندې خفه کېږي هر څه سره کوي خو دومره نه کوي چې دومره جوور نه ځي چې سر د باندې وشیندي یا دومره لرې د سره نه ځي بیا هم مال دولت دا هر څه د باندې شیندي دا د باندې قربانۍ بیا هم ډېر ښه دی نو دغه دوست کره چې مونږ لاړو نو ته ګوره هغه ما ته د خپل ټول دغه کنجیانې چابیانې راته حواله کړې چې دغه زما بکسونه دي زما لاکرې ماکرې دي دا هر څه دي دغه خو علاوه چې څه پکې دي وړه چې څومره وړي ته ګوره هر څه یې ما ته راحواله کړه وی چې ښه دغه دوست شو نو بیا وی چې یار چې کوم دی یار نو یار مال دولت خو کوي او که نه وي خو چې دا سر یې و که نه نو دا د په خپو کې دی قربانۍ ته ګوره چې زمونږ دا یار دی ته لاړو زما د ملنګ یار دی ته نو هغه چې خبره څنګه واورېده نو دواړه په اذیانه سو هغه په هغه آن فن کې را رسېدلی دی او ستا د وجلو دپاره خو ستا په ځای بل څوک دغه کړی دی چېر دی یعنې زما یار ته زما څه تکلیف رسي څه نقصان ورته ونه رسي باچا وی چې ښه لکه دا په دې خبره خو پوه شوم خو دا ملنګ یار چې دی دا خو ډېر کمالي سړی دی خدای شته چې زه ترې ویرېدم او دا ښه دی چې زه تا ځان سره بولې وم که نه که زه په محل کې وی نو کېدای شي چې ده په رښتیا زما سر پرې کړی د بیا باچا بیا زر زره معلوماتو که چېرې دا مړی په کمره کې پروت پوټی چې هغه چې معلومات وشو هغه د ګاونډي ملک هغه استازی کوم چې هغه ګاونډي ملک زورور باچا رالیږلی و د ټکس دپاره باچا و چې دا هو بله ناسازه شو بیا باچا ولګېد وزیر ته یې وي چې تا که خپل ملنګ یار راوغواړه وزیر ولګېد خپل یار یې راوغوښته باچا ته حاضر شو دواړه ملنګ ته باچا وی چې ملنګه ستا د خلوص نه او ستا د قربانۍ نه ستا د یارۍ نه زه ډېر متاثره شوی یم او ډېر مې ستا د دغه خوښ شوی دی او بهادري مې هم ستا خوښه شوې ده بس ته نن نه بعد ته زما د ملک د پوځیانو سپاه سالار مقرر کړې ته خو تا بله ناسازه دا کړې ده چې د ګاونډي ملک استازی دی وژلی دی هغه ټیکس له رالیږلی اوس په دې یره کې یم چې اوس به دې سره څه کوو هغه ټیکس غواړي اوس بله دا ټیکس لیږو که څه چلو ملنګ ورته وایي چې نه موږ چا له ټیکسونه ولیږو موږ لکه یو سړی ټیکس نشي راکولی زموږ سره امداد نشي کولی چې زموږ په دې ملک کې څه کارونه وکړي زموږ دا ملک غریب دی زموږ داسې شي له ټیکسونه غواړي باچا ورته وایي چې هلکه اوس خو ته سپاه سالار یې سپاه سالاره خو زموږ سره دونه طاقت نشي چې موږ د چا سره وجنګېږو بس سپاه سالار ورته چې باچا سلامت تا د ملک د پوځ دغه ما ته حواله کړو هر څه ما ته حواله کړو زه دې سپاه سالار کړم که نه وی هو
بس وایي ته هر څه ماته پرېږده هر څه ماته پرېږده هر څه به زه کوم او ته بې غمه شه که خیر تا له به زه اخر له صرف نتیجه راوباسم وایي چې زه ټیک ده لکه سپاه سالار را خو خیال کوه احتیاط کوه وایي چې زه ټیک ملنګ سپاه سالار ولګېد ټول پوځ یې راټول کړو او ښه د دې پوځ د راټولولو نه مخکې د یو د ملنګ یو سپاه سالار یو خپل استازی یو قاصد ولېږه د ګاونډي ملک ته چې نه دله نن نه بعد مونږه ټکسونه درکوو نه راپسې چې ټکسونه له څوک راولېږه او د نن نه مخکې چې د کوم ټکسونه اخیستي دي هغه به سره روپۍ په روپۍ حساب کومه او دا موږ له راولېږه خیر دی که په جمع یې په ځای نشي رالېږلی په جمع ځکه چې د ډېر وخت تا زموږ نه ټکسونه اخیستي ځکه چې اوس په ځای ته رالېږه خو تا ته به ګران خیر دی په کشتونو به یې راکړي په کشتونو به یې واپس راولېږي خیر دی خو په یو روپۍ حساب به راسره کوم دا به رالېږي او ته به ووایې چې دا زموږ نوی سپاه سالار ده دا د هغه پیغام قاصد یې روان کړه دا پیغام یې ولېږه بیا یې دا ټول ملک دا پوځونه راټول کړه او دا یې په 4 حصو کې تقسیم کړه د هر حصې له بیل بیل کماندار ورکړو بیله بیله جنډۍ وله ورکړه بیله بیله وردي وله ورکړه چې دا واچوئ او بیا ټول پوه کړه چې یاره یوه حصه پوځیان چې دی د ښار په ټولو لارو باندې خواره شي چې کوم ځای د ښار ته د راننوتو لارې دي دا ونیسئ ولې چې ګاونډي ملک ته ما داسې پیغام لېږلی دی به ناګهانه حمله کوي په غوسه کې به یې ډېر دغه کړي ځکه چې دونه وخت زموږ نه ټکسونه وخوړه اوس ورته ما را جنګ اعلان کړی نو دی به حمله کوي چې موږ ورته د مخکې نه تیار وو یوه حصه یې په ښار باندې تقسیم کړه چې تاسو کومې لارې ښار ته د راننوتو دي دا ټولې سیل کوي دا بندې کوي او صرف یوه لاره چې کوم دا د تګ راتګه به پرېږدي بلې حصې ته وي چې تاسو دا کومه لار چې د تګ راتګ پاتې شوې ده د دې نه به لږ اخوا ګز طرف ته پناه به په پټ کښېنئ چېرته مورچه به شئ او هر کله چې د ګاونډي ملک دا پوځ ښار ته راننوت او جنګ شروع شو نو لږ ساعت بعد به پسې تاسو راننوځو چغې چغارې حملې به کوئ او را به شئ صحیح ده بلې ډلې ته یې وایي چې تاسو به داسې کار وکړئ چې د دې ګسې ډلې نه لږ ښه لرې په بل ځای کې په لاره کې به خج طرف ته تاسو کښېنئ چې کله دغه د ګاونډي ملک دا پوځ راغی حمله وکړه نو څه ساعت بعد به دا ګز طرفه له راشي څه ساعت بعد به بیا تاسو حمله کوئ چغې چغاره به او دا نارې به وایي چې ونیسئ او ویې وهئ او یو ته هم پرېنږدئ وتښتېده داسې به وایئ وایي چې ټیک ده بیا یې بلې ډلې ته وایي چې تاسو به داسې کار وکړئ 4مې اخرنۍ ډلې ته چې تاسو به د ټولو نه لرې ښه اوچت په بل ځای کې به کښېنئ په اوچت ځای کې او په اخر کې به تاسو حمله کوئ نو چې تاسو حمله وکړه نو انشاءالله امید دی چې دیو به ښه هیبت والي او دیو به په تیښته شي چې کله دیو په تیښته شو او منډې واله نو ګورئ لاره به یې نه نیسي ځکه چې د هغو پوځ ډېر د مقابلې خو بیا مشکله ده په چل ول به دغه کوو نو چې دیو کله واپس منډې کولې نو بس دیو ته به لار ورکړئ چې دیو منډه کوي په شا به پسې ورپسې شي په دغه ټایم کې به په دیو باندې ګزار ښه اثر کوي نو ورپسې به شئ نو ملک ته به یې ورسوئ چې کله پسې ملک ته ورسېدئ نو خبردار چا کور ته به ننوځئ د چا فصل به نه خرابوئ د عوامو نقصان به نه کوئ ولې چې د عوامو نقصان تاسو کوئ نو د هغه ځای د خلکو به په حمله کوونکو نه نفرت پیدا کېږي بیا مزاحمت بیا ښه سیوا کېږي خلک بیا ښه نقصان کوي تاسو به عام سړي ته نقصان نه رسوئ سیده به د باچا تخت ته ځان ورسوئ او باچا به ګرفتار کړئ او دلته به یې راورسوئ پوځیانو وایي چې صحیح ده بس سلوټ یې درته وکړو باچا په یاره کښې شو خدایه پاکه سپاه سالار ته خو مې سپاه سالاري هواره کړه خو هوښي خو راته جنګ جوړ کړو په مال کې خو سپاه سالار ورته وایي چې باچا سلامت چې زه یم که نه خدای به خیر بس ته بېغمه شو صرف تماشه کوه باچا وایي چې خدای دې خیر کړي نو ملک مې تا ته حواله کړو ځه الله دې خیر کړي چې اوس ته څه چل کې ملنګ سپاه سالار چې څنګه هدایت ورکړي وو پوځیانو ته هغه ټول په هغه طریقه خواره شو او څه په دې ښار کې دننه په لارو باندې ځای په ځای مورچه شو څه کوټو ته وخاته د تورو د غشو د لیندو سره خو ټول ښه په خپلو ځینو کې پاخه کېناست بل طرف ته ګاونډي زورور ملک ته چې څنګه استازی رسېدلی و پیغام یې ورته رسولی و چې یاره زموږ ملک والا خو داسې وایي بس هغه ښه به جوش و په غوسه کې راغله چې ښه دی دونه نر شو چې ما ته دا وایي چې یاره زما ټکس به واپس راکړې
او دی ستاسو ملک دونه نور شو چې ما ته دغسې ورېږه چې په خوند یې پوه کړم. زر یې پوځ راټول کړی دا د دنیا پوځ راټول کړی دا آسونه تورې او غرې او ډالونه دا را په مخکې کړو دا شور جوړ دی راخوشي دي. دا کومه لار چې د دې ګاونډي د دې بل د دې کمزوري ملک دوی کولاو پرېښوه په دغه لار باندې دغه پوځ پاله ګوله کې راننوته دا شور شغراب جوړ دی را روان دي حمله یې وکړه. په دغه کولاو لار د ښار په دې کولاو لار راننوته چې څنګه راننوته بس جنګ شروع شو. ښار کې دننه خو پوځیانو کوم چې په کوټو بره په اوچتو ځایونو بس هغو په غشو باندې کار شروع کوم چې لاندې وو په تورو په نیزو باندې جنګ شروع شو. یو حل جوړ بس چې څه لږ ساعت جنګ شوی دی اوس په دې کې کوم د ګز طرف هغه پوځ چې و بهر په لاره کې چې ناست و او دا هغه ډېر چغې کړي دا چغې چوغار شروع کړي په هیبت او په دغه راننوتي دا یو دا غرب جوړ د دغې پوځ خیال شو یاره دا خو د دې طرف چېرته څه ګاونډي ملک و د دوی د امداد دپاره دا خو چېرته د ګاونډي ملک سره ډېر ښه دي دوستانه دي او دا شور او ناشنا ورجانې ورته همغه ارامي اچولې دا چې راله بس جنګ ښه زور ونیو چې ښه زور ونیو نو د دې زورور حکومت ته د پوځیانو دا خپې داسې لږې لږې وښویدي. خیر جنګ شروع دی په دې کې چې لږ ساعت جنګ شوی دی نو کوم بار ته په لار کې چې ښی طرف ته چې کوم پوځ ناست و هغو رامنډې کړي دا شور جوړ کړ او دا چغې وایي چې هله ونیسئ او هله په دې سټ کې ووایه هله هغه دنه وتښتېده وونیسئ او دا چغې شروع کړي دي را روان دوی چې دا حمله وکړه نو د دې حملې سره دغه مخالف پوځ یو خو ښه په هیبت کې شو یو دوی دا نارې و چې وهئ یې وتښتېده دنه ونیسئ دا هیبت دی دا یو پوځي خو دا بل نه خپل ملګري نه دی خبر خو د ده دا خیال شي چې هلکه زما دا نور ملګري خو وتښتېده زما دا نور ملګري خو وتښتېده زه یې څارم ځکه چې دا خو دوی خو نارې وایي چې ونیسئ او تښتي وهئ بل وایي چې هلکه دا خو زما که څه ملګري وتښتېد یو بل نه اوس نه دي خبر ده که هیبت دی حمله ده پوځ دی چېرته پته لګي نو داسې د یو بل ته په خپلو پړونو کې شکیان شو ګمانیان شو چې یاره بس زه پاتې یم او نور ټول تښتېدلي بل وایي چې زه پاتې یم نور ټول وتښتېد بس په دې کې ټولو خپې سپکې کړې وتښتېده چې وتښتېده نو ملنګ سپاه سالار خو پوه کړي وو چې لار به ورکوئ نو دوی چې وتښتېدل دوی ورته لاره دا لګي چې لاره دا لګي چې په لار کې پچوت ځای کې چې کوم پوځ ناست و جواب پسې شاته ورپسې شو دا نور پسې هم ورپسې روان هغه د ملنګ سپاه سالار د هدایت مطابق د خلکو د فصلونو نه ځان وساته په ګاونډي ملک نور خلکو نه ځان وساته چاکور ته هم دننه شو او څه پوځیان یې د هغو ګرفتار کړل څه پکې په لاره ووال او سیدې ځان ورسول د باچا دربار ته د باچا تخت او باچا هلته چې کوم دی نو د سټه ونیو ګرفتار یې کړو را یې وړ دې ملک چې دې ملک ته یې راوړ ګرفتار یې کړو نو د هغه ځای نه بیا دا ګاونډي ملک نه بیا د هغو وزیرانو کم پاتې د هغو چې کابینه وه خلکو دا جرګې مرګې کولو دا خلک یې رالېږل چې لکه زموږ باچا را آزاد کړو بس زموږ نه غلطي شوې ده موږ چې څه ستاسو ټیکسونه اخیستي دا به در واپس کړو ښه د سود سره به یې در واپس او نن نه بعد به درله موږ ټیکس درکوو تاسو به کال په کال راځئ موږ به در ټیکس درکوو خو لکه دا زموږ د باچا را آزاد کړو څه ورته ونه وایه دې خو باچا دا توبې ویستي چې هلکه زما چې څه ټیکس دی تاسو نه اخیستی هغه سره د سوده تاسو ته واپس کړم او نن نه بعد به ټیک د زموږ حکومت زه به تاسو له لکه ټیکس رالېږم خو تاسو ما پرېږدئ د کمزوري ملک ته باچا زورور خوشحال لري چې خدای پاکه نن خو هغه د دغه هغه اونټ په هډ کې نیسي که څه قیصه ده هغه دوی لیکل وکړه چې یاره نن نه بعد به تاسو زموږ زوړ ټیکس خو به تاسو رالېږئ او د نن نه بعد به کال په کال تاسو موږ له ټیکس راکوئ باچا یې د هغو هغه آزاد کړو واپس یې ولېږه بیا روغه موغه شو په دغه خبره باندې خبر اتر شو نو دغه وه زموږ قصه چې د یار د دوست او د اشنا څه فرق زموږ په زندګۍ کې ټول غیر چاپېره زموږ د دنیا ملګري د هر چا ملګري خو د دې ملګرو د دې قصې نه بعد زما دا خبره ما ته هم واضحه شو او تاسو ته دې هم واضحه شي چې درې ګروپونه یې یو اشنای
یو یاري او یو دوست او یو یاري. نو اشنا څنګه وي هغه هم تاسو دې قصې نه واورېده. اوس هر سړی د خپل ژوند کې ګیر چاپېره وګوري چې لکه زما په ژوند کې زما په ملګرو کې اشنا کم یو دی، یو پکې دوست وي. د هغه نه هم تاسو پوه شئ چې دوست څنګه وي، د دوست خوی څنګه وي، دوست تاسو دپاره څه کولی شي. نو هغه هم تاسو په خپل ژوند کې ګیر چاپېره کتی شئ چې یاره دوست څه کوي. یو یار او یار چې کوم دی دا یاران په ملګرو کې ډېر کم وي، ډېر کم. یو څو پکې اکثر خالص د هر سړي په ژوند کې په ملګرو کې یاران یو څو دانې. نو دغه هم تاسو خپل نظر وکړئ چې ستاسو په ژوند کې یاران څوک دي، او بیا تاسو ځان ته سوچ وکړئ چې تاسو د چا سره اشنایي کوئ، د چا سره دوستي کوئ او د چا سره یاري کوئ. نو د یو لاس نه ټک نه خیږي، او ملګري چې کوم دی نو دا د ژوند یو ډېره اهمه حصه ده. د ملګرو نه بغیر ژوند به زه په لنډو داسې ویم چې څه نیمګړی غوندې کي. د چا په ژوند کې چې ملګري نه وي یا کم وي نو د دغه ژوند زه څه مزه نه شم ویلی. دغه لنډه دنیا د یو څو ورځې خو دغه په یار دوست او په اشنا باندې آباده ده. نو ټیک ده داسې نه یم چې د اشنا بد دی، دغه هم ملګری دی، خو د یار ډېر قدر پکار دی. تاسو خپل ژوند کې ګیر چاپېره وګورئ چې کوم ستاسو یاران دي نو زار شئ ترې، او چې تاسو هم د چا سره دومره ملګرتیا کوئ نو په ملګرتیا کې ورسره بیا یاري وکړئ، اشنایي او دوستي په ځای پرېږدئ او مکمل یاري ورسره وکړئ. نو څنګه چې تی داسې به بلي. هغه د پښتو یو ټپه ده چې زما خوښې ستا به خوښ یم او تر دره تاسو لا راځم ولې چې تاسو دومره مینه کوئ، محبت کوئ، دومره ماته په تمه ناست یې. نو زه به هم کوشش کوم چې په هر حال تاسو له ټیم وباسم او تاسو ته کښېنم او څه لنډې پوچې قصې تاسو ته وکړم. نو او بل دا خبره چې نورې د دنیا قصې دي، د دنیا سټاک را سره پروت دی، اړه مې غواړي چې په یو ځای کښېنم او په ځای درته وکړم، خو بس زما د حال الله خبر دی چې وخت ډېر لنډ تنګ یو، نن سبا ورځې لنډې دي، نو چې یو کار راوځي نو چې هغه پوره کړې نو بس ماښام باک بیا د باندې ویلی. نو کوشش به کوم انشاءالله قصې به کوو، که خیر تاریخي قصې، اسلامي قصې، د مزاحیه قصې، نورې د ګپ شپ قصې انشاءالله. ښه ده وباد اوسئ او الله هم ښه ساته، الله هم خوشحاله ساته. مسافرونو ته دغه دوا ده او دغه نیکې هیلې چې الله هم په ډکه منګول کلي ته راولکم چې هلته دي، خدای هم کار روزګار برابر وساته، په صحت هم خدای برابر وساته. نو ډېره مننه، تر بلې قصې پورې زما سره اوسېږئ، تر بل ویډیو پورې ښه ده وباد اوسئ، د الله په امان.